سید خان دا خو زه خپلو د کتونکو ته اول سلام پیش کوم او ډېرې زیاتې شکریې مده کوم چې دا یو تاریخي کامیابي و د پی ټي آی او دا د هغه خلکو په سترګو کې هغه دغه اچولو چا چې د خان صاحب خلاف د کاروایانې شروع کړي دي او هغه ناکامه ثابتول غواړي د دې نه ټول قوم ته ثابتېږي چې په ملاکنډ ډویژن کې بلکې ایون په سوات کې هم سوري په پاکستان کې یا زمونږ په هزاره ډویژن کې رزلټ زموږ ښه راغلی دی او د دې نه اوس عوام ته یا خلکو ته یا دنیا ته دا پیغام روان دی چې خان صاحب مخکې هم خان صاحب و اوس هم خان صاحب دی بیا به هم خان صاحب نو انشاءالله تاسو به ګورئ چې پر روان حکومت هم زموږ دی د موږ چې کله وایو چې 2023 هم زموږ دی نه دا د هغې شروعات دی تاسو څه کړی جي وزراله د دې علاقې د پړومبني ځل باندې دغه یو لوی عزت چې دی نو پارټۍ ورکو سوات ته ملاکنډ ډویژن ته کارکردګي په دې کې څومره فیکټر دی ځکه چې که موږ وګورو نو دلته ډېر زیات د 230 ارب روپو داسې ویل کېږي چې میګا پروجیکټس روان دي نو د کارکردګۍ په کې یو فیکټر شته په دې کې کنه ډیفینیټلی لکه دا عوام چې دی دا باشعور دی اوس پوهه دی بار څه پوهه دی خپل خدمت ته ګوري کار ته ګوري د ووټ د هغې دی او که د خان صاحب څوک پر کړی نه هغه هغه په کارکردګۍ باندې خان صاحب راوستی بغیر کارکردګۍ دغه څه څوک شته نو دا کارکردګي وه کومه چې په دې درېنیمو کالو کې دا شو 15 کاله مخکې چې څومره شي